نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم. درود شریف چتا وسروي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخليلك وصفيك وآله وأزواجه وأولاده وبارك وسلم عليه. اتم آیت کریمه چې مونږ ته استدلال کوو د پاره د اثبات د علم غیب عطائی جزئی اغا د سورۃ تکویر درشمی سفاری سلیرشتم نمبر آیه شریفه دی. سورۃ تکویر پارا نمبر 30 آیت نمبر 24. وما هو على الغیب بدونین. د هو ضمیر چې ضمیر د غایب دی د دې په مرجع کې قولین دي. دا هو ضمیر چا تراجع دی؟ تفسیر فتح القدیر کی و تفسیر قرطبی کی شلم جلد 210 صفحه کی وی. تفسیر قرطبی شلم جلد 210 صفحه چې دا ضمیر د هوا یا راجع دی سید الکائنات نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته او یا راجع دی حضرت جبرائیل علیہ السلام ته. خو صح دادا چې دا ضمیر راجع دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته غ مراد دی. دا چې مراد د غیب نسدی اکثر مفسرین کرام وی چې مراد د غیب نه قران کریم دی وحیدا. خو تفسیر ماتوریدی لسم جل سلور سوا 9 صفحه. تفسیر ماتوریدی لسم جل صفحه سلور سوا 9 439. ثم صرفوا تاویل الغیب الى القرآن. دی علماء دا غیب ګرځولې دی قران کریم ته چې مراد د غیب نه قران کریم دی او دا قول قتاده ابن دعامه السدوسی دی. خو امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه وی وهو عندنا فی القرآن وفي غیره. دا زمونږ په نسبت باندې فټکیږي قران کریم کې هم او دا قران کریم نه علاوه غنور من الاشیاء التي اطلع الله تعالی نبیه علیها. غنور مغیبات هم ته مراد دي چې اخبار غیبیه دي چې باری تعالی په خپل نبی علیہ السلام ته اطلاع خبر او علم ورکړي دي. یوازې قران کریم ته مراد نه دي، نور مغیبات هم ته مراد دي. تفسیر سراج منیر سلورم جل 518 صفحه. وما هو على الغیب ای ما غاب اغا چی غیب دی چی اغا عبارت دی من الوحی و خبر السماء و رؤیت جبریل و غیر ذالک مما اخبر به. نگور دیم ورکی تعمیم کئی مراد تینا وحیم دا، مراد تی خبر السمام دی، مراد تینا رؤیت دی جبریلم دی علیہ السلام او مراد تینا کل اغا مغیبات دی چې سید الکائنات پاغی اخبار کړي او خبر ور کړي دی صحابو تو امت. تفسیر قرطبی شلم جلد 210 صفحه. والغیب والقرآن وخبر السماء. غیب نه مراد قران کریم هم دی، خدا اسمان هر خبر غیبیم ته مراد دی. تفسیر روح المعانی درشم جلد صفحه 18. وما هو على الغیب ای على ما يخبر به من الوحی وغیره من الغیوب. هغه چې نبی علیہ السلام په خبر ورکي د وحینا او یا د نور مغیباتونه هغه ته مراد دي. نو حاصل داش چې په مرجع د ضمیر کې مقولینو
او په تفسیر د غیب کې هم دغه اقوال سو کوئی مراد ته قران کریم دی خو ما د سلور 15 تفاسیر او حواله پیش کی چې دې کې تعمیم دی یوازې قران کریم ته مراد نه دی ټول اخبار غیبیه ما اخبر به النبي صلی الله علیه وسلم او اخبار سماویه چې هغه غیب کې راځي هغه ټول ته مراد دي قیلین په دغه علما دي چې ما دغه حوالجات پیش کړ هر چې کلمه د بدونین ده پدې کې قراتین دي او دواړه متواتر دي یو قرات د ضوا دی وما هو على الغيب بظنين ضوا سره یو د ضاد دی بدونین دواړه متواتر قراتونه دي تفسیر ابن کثیر شپږم جلد صفحه 300 نه شپږم دی تفسیر ابن کثیر شپږم جلد صفحه 300 وما هو وما محمد على الغيب على ما انزله الله اليه ندی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه څه چې باری تعالی د تنازل کړي دي بذونین ای بمتهم بدنام ندی او منهم من قرأ ذلك بالضاد او بعضی د قرات امامانو د په ضاد سره لسته دي ای ببخیل دی بخیل نه دی بل يبذله لكل احد هر چاته خرج کوي او بیانوي قال سفيان بن عيينة ظنين ودونين سواء دا دواړه برابر دي اما هو بكاذب نبی له سلام کاذب نه دي وما هو بفاجر فاجر نه دي والظنين المتهم والدونين البخيل وقال قتاده وي كان القرآن غيبا دا قرآن کریم غیبو فانزل الله على محمد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې خدای تعالی نازل ک فما دون به على الناس خود په بخل اونکو په خلقو ته ور خودل نو قرآن کریم غیب او نبی رسول الله ته په وحی سره حاصل شو او دی قرآن کریم باندې علم د نبی رسول الله حاصل وو خو په وحی سره دا علم قرآن کریم باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا علم بالغیب دی او کته وایي چې د علم قرآن کریم باندې خو زم لرم او بلم لري فلانم لري دیم لري غم لري دا خو غتم بیا اثبات د علم غیب وکنه نو علم حاصل بالقرآن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په وحی باندې وو نه په حواس او خمسه سره او نه په عقل سره په وحی سره پوښ په خبره باندې او علم حاصل مونږ ته قران کریم باندې په حواس باندې دي په سترګو باندې وګورو او په غوږ باندې استاد نه وورو زمونږ علم حاصل په قران کریم بالحواس د علم غیب دي ته ځکه نشي ویل او قران کریم غیب دی نبی له سلام ته علم حاصل دی بالوحی دي ته علم غیب ویل شي دې نقطې تم فکر ورسید تفسیری کبیر یو لسم جل صفحه او یایمه تفسیر الکبیر د امام رازی جلد یو لسم صفحه اویا وما هو على الغيب بذونين وما محمد على الغيب بذونين متهم نه دی بدنام نه دی د ځان نه جوړي دا ورته بری تعالی وحی کړی دا والغیب ها هنا غیب دلتا القرآن قرآن کریم دی وما فيه من الانباء والقصص او هغه ست مراد دي چې د قران کریم کې کم اخبار او قصص دي والظنين المتهم ابي اعلان دي معنی کوي چې دا د ظننت نه دی او دا د ظن نه دی چې هغه متعدقيږي مفعولين او تا بیا معنی کوي والمعنى ما محمد ندي نبی له سلام على القرآن بمتهم دی بدنام نه دی ای هو ثقه ثقه فيما يؤدي عن الله په هغه وحی کې چې د الله په حواله غادا کوي او خلکو ته رسي او من قرأ بالضاد او چا چې ضاد سره لسته دی فهو من البخل يقال ظننت به ای اظن ای بخلتو نو معنا دا شو چې ليس ببخيل فيما انزل الله
قال الفراء فراء وی معنی دادا یاتیه غیب السما د ترازی او حاصلیږي هغه پټ د اسمانونو دغه علم ورته راځي وهو شیء نفیس نو دا یو نفیس چیز دی فلا يبخل به خدای په بخل نه کوي علیکم تاسو باندې بل يعلمکم تاسو ته خای وقال ابو علي الفارسي المعنى انه يخبر بالغيب فيبينه یا يخبر بالغيب دې خبرول شي په غیب باندې او دې مغه بیانې ولا یکتمه پټی نه کما یکتم الکاهن ذالک لکه څنګه چې کاهن بازي خبري پټی ويمتنع ومنکیږي من اعلامه دغه باندې د خبر ورکولونه حتی یاخذ علی حلو حلوانا تر دې چې غور باندې خواګوالی بیا ښکارا کوي د خوګو د شکرانی و غیره تمنه کوي اومده چې کم دې سکی تاسو ته مغیبات بیانې اوس دا د دې دلیل نه دی چې شکرانه ناروا ده یو غختل دی یو اومده سي د خپل طرف نه د هدی په شکل ورکول دي نو دا چې د قران کریم احکامات پټي او شرط پیدا لګي چې اله به در تخیم چې ماته بفلانی سزرا کې دا ټیک نه دی بیا او یو قوم د سي هدايا او تحایف دی خو جواز لري بهر حال تفسیر خازن سلورم جل تفسیر خازن سلورم جل صفحه 303 صفحه 303 وما هو ندی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی الغیب په غیب باندې بدونین بخیل خازن معنی کوي وما هو یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ندی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی الغیب ای الوحی مراد ته وحیدا و خبر السما مراد ته خبر د اسمان دی وما اطلع علیه او هغه چې دی په خبر شوی دی پاغي مما کان غائبا عن علمه هغه چې غایب د علم ددنه چې هغه عبارت دی د قصص او د انباونه بزونین قرئ بالضوا پزوا سره ملستل شوی دی ومعناه بمتهم او مزنه تهمت توي وقرئ بالدونين بالضاد ومعناه ببخيل يقول خدای تعالی فرمای انه یاتیه علم الغیب نبی علیہ السلام ته علم غیب راضی ولا يبخل به خدای په بخل نه کوي به پاغه سره علیکم پتا سو باندې ويخبركم به تاسو خبري په دغه علم غیب باندې ذکر علم غیب د ترازی حاصلېږي من جانب الله ولا یکتمه دې دغه کتمان او پټواله نه کوي کما یکتم الکاهن ما عند لک څنګه چې کاهن هغه څه پټي چې د سره دي حتا یاخذ علیه الوانا چې هغه ور باندې حلوان خواګوالی او هو اجرت الکاهن دا مزدوری د کاهن ده او نبی له سلام د علم غیب ور ترازی دې په خبر ور کوي خو اجرت په نه غواړي نګور علم غیب ور ترازیاته علم الغیب دا خبره تفسیر بیزاوی سلورم جل 390 صفحه کې کړی ده دا خبره تفسیر بغوی سلورم جل 1545 صفحه کې کړی ده تفسیر بغوی سلورم جل 1545 صفحه سلور شپیتم صفحه تفسیر بغوی ومغه تحقیق کوي چې دا دونین دی که دونین دی او دې کې د مکی او د بصری او د کسای کې رد ذکر کوي چې غي د ازوا سره لولي او دا غین علاوه باقی علما د دوات سره لولي مراد ته بخیل یقول خدای تعالی فرمای انه یاتیه علم الغیب نبی علیہ السلام ته علم غیب راضی من جانب الله فلا يبخل به علیکم بل يعلمکم ويخبرکم به دې په بخل نه کوي پتاس بلکې تاسو ته دا علم درکې او خبر دل درکې پاغي باندې دا دیواله تفسیر بغوی سلورم جل 1545 صفحه تفسیر جلالین 1545 صفحه وما هو على الغيب اما غاب هغه چې غیب دی چې هغه عبارت دی من الوحي و خبر السما
پاغي دې بخیل نه دی بلکې تاسو ته دا غي علم درکې چې د ته حاصل شي چې اخبار د توشي من الله عز وجل نو دې به اخبار دا غيو کې للغیر نو وحی خپل غیب دی او خبر د سما خپل غیب دی پاغي اولا د علم حاصل شي بیا په دې اخبار کوي بخیل پې نه دی تفسیری کابل دویم جل 1455 صفحه تفسیری کابل دویم جل صفحه 1656 صفحه کابل پختو لیکلی دنو وما هو على الغیب بدونین تفسیر کوي د دې یعنی دا پیغمبر تاسو ته د هر راز هر قسم پټ خبري کپتیرا کپمازی وی کپراتلون کی پوره اړه تعلق لري خبر درکې د ما مدوا او د ما یکونو دا پټو خبرو دی خبر درکې نو چې دی خبر درکې اخبار بده کله کوي خو چې د خو اخبارو شي کنه من الله چې خدای تعالی دې په محمد و ما سیاتی خبر کی نو بیا بده غیر لره په محمد و ما سیاتی خبري یا د الله تعالی د اسماء او صفاتو یا د شرعیو احکام یا د مذاهب د حقیقت او بطلان یا د جنت او دوزخ ګور دا ټول غیب کې راځي د خبرو یا لمړینی څخه ورستا د پیخو او پاغي پورې تړلې خبرو په درخولو کې لګ بخل هم نه کوي او س اجرت او باړه نه غواړي نظرانی بخشش او تعارف ته سترګې نه دی نیولي نبي د کاهن لقب ورته ولي ورکول کیږي کاهن د پټو خبرو د ویوړو کې او جزئی خبري سره ډیر دروغ غډوي او داغه په درخولو کې دومره بخل کوي تر سوچ زیات نظرانه او بخشش وانخلي اغه نه وای و نبی له سلام د دې دومره مغیبات او خبر درکې او نه د نه تملري نه د نه اجرت غواړي نو ګوره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دې په دې دومره پټ وشي او خبر ورکې نو چې دې مخبر من الله نشي او دغه علم وتملو نشي نو څنګه مخکې د اخبار د دې پټ وشي او نه کوي نهم نمبر آیت کریمه په اثبات د علم غیب عطای جزئی کې سورۃ آل عمران سلورم سفارہ آیت یوصل نه اویہ سورۃ آل عمران سلورم سفارہ آیت یوصل نه اویہ طالبان اکثر تنگ شوی دی بس ورځ دوه کې دن رنغاړو بل مسله شروع کوخه حالانکه ما پدی باندې چې زه پورا ورزم نو دومره حدیث دي چې تاسو وره حیران بشي بی اختیار بس تاسو د خلینو د سبحان الله ناروزی د سی حدیث پښته صفا الفاظو کې خو یا تر اوسه آیاتونه نه دي ختم دا یو وشتم درس دی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم دا آية كريمة ديخا ما كان الله ندي خدای تعالی ليذر المؤمنين چې پرید مؤمنان علامه په هغه حالت انتم علیه جتا سور باندې یې منافقانو حتی تر دې یمیز الخبيث چې خدای تعالی جدا کی خبيث د طیب نه امتحانات به باری تعالی راولي وما كان الله ندی باری تعالی جل وعلا شانه ليطلعكم چې اطلاع درکیو خبر درکیو علم درکی تاسو هر کس لره کوم ضمیر د جمع دی علی الغیب غیب باندې مراد د غیب نه هغه تمیز په مینس د مؤمن او د منافق معرفت د مؤمن او د منافق معرفت د ایمان په قلب د مؤمن کې او معرفت د نفاق په قلب د منافق کې په دغه غیب باری تعالی تاسو هر کس ته خبر او اطلاع علم نه ورکي ولكن الله دغه غیب د پاره باری تعالی یجتبی یختار مختارکی غورکی من رسوله د خپل رسولونه من اغسو کې شاو چې را دی شي ورته
فآمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان روړی په الله باندې او داغه په کل رسول باندې وان تؤمنوا وتتقوا او که تاسو ایمان روړو ځان مساتلو د اعتراضاتونه فلکم اجر عظیم تاسو ته ډیر غټ اجری پدې آیه کریمه یو خوشانی نزول لیکه ادر تمخ کې ما بیان کړو د تفسیری خازن او بغوی او د ټولو په حواله سره منکرین وی چې دلته مراد اطلاع د علم نه دی موږ د نبراس او د نورو کتابونو حواله ورکړې وی چې اطلاع علم او خبر دا شی واحد دی بمعنی واحد دی دغه تفسیر ماتوریدی دویم جل 1501 صفحه راک تفسیر ماتوریدی د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله تعالی علیه دویم جل صفحه 1501 پدې آیه کریمه را لګیدل دی فرمایي قیل فیه بوجوه پدې کې ډیرو طریقو سره کلام شوی دی قیل یو ترجمه دا ما کان الله لیذر المؤمنین الا یترک الله المؤمنین علی ما انتم علیه ایها المنافقون چې دا تاسو په کوم حالت یې ای منافقانو بری تعالی مؤمنان په دغه حالت نه پریدي ولکن یمتحنکم بالجهاد وبانواع المهن بری تعالی به تاسو باندې امتحانو کې په جهاد سره تاسو خو دې کې ګډوډ شوی پټ پټ تانی لګوي او ګمان امداد چې موږ څوک نه پیژني خدای تعالی به تاسو باندې امتحانو کې jihad براولي قسم قسم مهانو مهنتونه براولي صد پارا ليظهر المنافق لهم من المؤمن لا یا ليظهر المنافق لهم من المؤمن لازمی واخله دې د پارا چې ښکارا شي منافق مؤمنانو ته د مؤمن نه وقیل او چا ور کې دا قول کړي ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق وقيل فيه بوجه آخر وذلك وغدادا أن المنافقين كانوا يتأنون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بهم سرا منافقانو بد نبی رسول الله په صحابو تانی لګولي دی په سپټ استهزاءګانی کولی فقال الله عز وجل لا يدع المؤمنين على ما انتم عليه من الطعن فيهم چې دا کم تعنه تاسو په صحابه لګوي خدای تعالی به تاسو په دې کې نه پریدي او چې دا کم استهزاء کوي دی پوری ولکن يمتحنکم بانواع المهن بری تعالی په قسم قسم مهنتونو په تاسو امتحانو کې لتفدوه دې د پاره چې او شرمېږي وليظهر نفاقكم عندهم بل دې د پاره چې ښکارا شي تاسو منافقت د صحابه په وړاندې ويحتمل وجه آخر یو بل احتمال هم لري وهو غدادي ان قوله دا قول الله پاک ما كان الله ليذر الخ الا يدع المؤمنين على ما انتم عليه من النفاق والكفر في دار واحده بری تعالی مؤمنان نه پریدي پاغه چې تاسو ور باندې یي چې هغه نفاق دی او کفر دی په دار واحد کې تاسو نه پریدي مؤمنان نه پریدي تاسو سره په دغه دار کې ولکن يجعل لكم دارا اخرى تاسو ته بل دار وګرځي یمیز فیه الخبیث من الطیب دغه الله به جدا کی منافق په د پاک مؤمن نه سمانا یجعل الخبیث فی النار وطیب فی الجنه بری تعالی به خبیث په جهنم کې وګرځي دغه باغ درش او مؤمن به جنت کې وګرځي د دې بدا درش كقوله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب لکه دغه آیت د بری تعالی راواله او بل آیت وروړي چې بل زی باری تعالی فرمای ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم انفل سنتسایات وقوله دا قول د خدای تعالی وما كان الله ليطلعكم على الغيب قيل فيه بوجهين دي کې دوه قول دي قيل ویل شوی دي انهم كانوا يقولون دي کافرانو بویل لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي الانبياء مونږ تر هغه ایمان نه وروړو تر سوچ هغه معجزات مونږ تر نه کړی شي چې کوم نور انبيو ته ور کړی شي لکه سورې انعام 124 کې الله پاک دینه حکایت کوي کنه چې دی نبی رسول الله طویل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله او دی ویل
لکه الله پاک د دې باره کې وای بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره مدثر 52 نو فعل هذا وی کدی توجیه تو کتلی شي نو قوله دا قول د الله پاک چې وما كان الله ليطلعكم على الغيب دا غي معنی دا ده چې الا من اجتباه لوحيه هغه چاته باری تعالی په غیب خبر او اطلاع علم ورکي چې د غوړه کې د وحی د پاره وجعله موضعا لرسالته او د خپل پیغامات او موضوع او ګرځي پیغامات راځي او دلته د حواله کیږي نو معنا دا شو لا يجعلكم رسلا تاسو رسول نه ګرځي ځکه از علم الغیب علم غیب چې چاته ملويږي هغه رسول وي او دا آیه من آیات رسالته دا نخوي دا غنخو د رسالت د الله پاک نه داغه د پیغامات یو نه خدای چې رسول تصور کوي علم غیب ور کوي په خبره باندې پوښولې تفسیر خازن اول جلد 323 صفحه تفسیر خازن اول جلد 323 صفحه د دې آیت شان نزول کې کول د قلبي ذکر کوي غدر تماویل چې قریش راغو نبی رسول الله ته وجه ته دا ګمان کې چې من خالفک فهو فی النار والله علیه غضبان ومن اتاك واتبعك وتبعك على دينك فهو في الجنه والله عنه راض فاخبرنا بما يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك فانزل الله تعالى هذه الايه قریش راغ نبی علیہ السلام ته ته دا ګمان کې چې چا ستا مخالفت کو هغه به جهنم ته ځي والله تعالی ورته سخت په غضبي او چا چې ستا اطاعت کو استا تابع په دین کې تابعدار شو اب جنت کې والله به داغه ناراضي نو خزمون خبر ک پتا وسو کې ایمان وروړي او پتا وسو کې ایمان وروړي دا آیت راغی دا د کلبی روایت دی خو هغه ضعیف دی وقال السدي یو سدي وای نبی علیہ السلام یو رزویل روایت ما ویلو اوار په تیریګه مخ کې تاسو لیکلو چې ما ته زمو امت په خټه کې پیش کړي شو په خپل صورتونو کې لکه څنګه چې آدم علی السلام ته وړاندې شو نو ما ته علم را کړی شو دا غچا چې ما باندې ایمان وروړي او دا غچا چې ما باندې کافر کیږي نو دا خبر منافقانو ته ورسېدو ناغي استهزاء نو ویل چې نبی له سلام دا ګمان کوي چې دغه څوک پیژني چې په دې ایمان وروړي او هغه څوک پیژني چې په دې کفر کوي هغه خلک یادې لم یخلق چې هنوس پیدا نه دي او موږ ورسره یو موږ نه پیژني نو دا خبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو ناغه ادره دو منبر باندې او د الله تعالی حمد ویلو خصنه پی ویل او بیا ویل چې صح حال دې د بازي قومونو توعنو فی علم جزما علم غیب کې تانه لګی دا کدا خبر د دې تعلق د غیب سره او مراد د علم نه علم غیب دی د مشاهدات علم د دنه منافقانو انکار نه کول او چې د غیب علم دعوه د وکا غي انکار وکنه ايؤمن بي ويكفر بي ممن لم يخلق بعد چې ترسه پیدام دي دا غیب نو بیا وی چې تاسو به زمانه تاسو نه کوي د یو شی باره کې تاسو د قیامت د منځ دغه شی باره کې الا نبأتكم به مگر که کو زبداغي خبر در کوم علم لرم نو عبد الله ابن حذافه سهمي ورته وي دا یو د سړیو اوس بدرته زه د سوره انعام پر 101 په حواله درته وایم چې د بچا سره جنگ راغو نو خلکو به ورته د پلار په ځای بل څوک یادولو چې ته د غزوي د پلار کې د خلکو شک او اختلافو نو د پیچیده او د سخته مسله حل کول غواړي او نبی له سلام تر پاسه د ورته وی چې من ابي پلار می سوق دی او ورته وی حذافه عمر فاروق صاحب چې وکتل دینه خو بوس خلک غب جوړ کی در سړی برا پاسي سوق به ورته وی چې وخه می چرته دا سوق به ورته وی زب چرته يم بس غصه شورا پاسه دو نبی له سلام توي رضینا بالله رب وبالاسلام دین وبالقران امام وبك نبي فاعف عنا عف الله عنك عفو ول غواړي اعتراض منافقانو کړو اعتراض به د بشوي وازک عفو غواړي د اعتراض نو کړي خپل نبی له سلام خفدي نو بس تعلیم د عفو غ نور تم ورکی چې ضعف ما به د بینه د کړو ضعف غواړم تاسو چا چې به دبي کړي دا غم راشي افو غواړي نن به دبي کړي دا بیا درې زلت سید الکائنات وعده اخلي فهل انتم منتهون او چې هغه کلمونه شنو بیا را کو شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ثم نزل عن المنبر نو دا آیت کریمه راغی
پوه شئ. نګوره تانا په علم غیب د لګول دا عادت او وتیره او شیوه او شیمه او خصلت او اماره د منافقانو ده. عمده روایت په دې زبان دي چې کوم تفاسیر ذکر کړي د غي اجمالی حواله ځان سره ولیکي. تفسیر روح المانی ذکر کړي سلورم جل یو سل ات درشمه صفحه. تفسیر روح المانی ذکر کړي سلورم جل صفحه 138. تفسیر بغوی ذکر کړي اول جل سلور سوا سلور 50 صفحه. تفسیر مظهری ذکر کړي دویم جل صفحه یو سل سلورتیا 184 صفحه. تفسیر حسینیم ذکر کړي پدې زبان تفسیر خازن عمده اول جلد تفسیر خازن 323 صفحه ته چلاړ شي. عمده د عبد الله ابن حذافه سهمی او واقعي د سوره انعام په یو سل یو آیت ذکر کړی ده. تفسیر خازن 530 صفحه اول جلد عمده جلد صفحه 530 ته عمده دغه شخص راو چې من هغه روایت او کیسه چې من ابي داغه واقعا نقل کیخه. پدې آیت کریمه چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم پدې زبان دی ښه. او بیا وی چې اختلافو فی سبب نزول هذه الايه د دې آیت د سوره انعام په سبب نزول کې علماء اختلاف کړي دي. نګوي کې دا آیت په اثبات د علم غیب کې زمون لسم آیت جوړيږي په نهم یا حواله پاتې دي خدا بل لسم نمبر کې لیکي ښه. لکه په دې تفاسیر علم غیب د سید الکائنات ثابت کړي دي. فروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه يوزن نبی له سلام خطبه ولستا ما سمعنا مثلها قط چې دسه خطبه مون کلم د دن اوریدل نه و. فقال دي خطبه کې وي لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. کتاسی په هغه څه په هدل علم ولرل چې پس علم لرم نو خامخا تاسو ډیر لږ خندلی او ډیر زیات به مجړلې وي. قال فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم لهم خنين. صحابه مخونه پټ کو په چغو چغو وجړل. فقال رجل یو سړی دغه وخت را پاسېدو هغه ول چې من ابي زما پلار سوق دی. فقال فلان ستا پلار فلانې دی. فنزلت هذه الايه نو دا آیت راغی چې لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. په خبره باندې پیږي کې دې شستا پلار دغه نیوی چې د کم باره کې توی چې ماته بده ته اشاره کوي بل څوک وي او د خو علم غیب لري او ستاغه حقيقي پلا درته په ګوته کې او به شرمېږي بیا و په خفای. نو دسي پختنې داغه نه مکوي کداغي حقیقت درته بیان شي بیا تاسو خپه کوي. ولی داسې د پټو شیو ته پوسونه د دنه کوي. دا یو شانی نزول پوه شئ. بل روایت کې راځي او فی روایت اخرى ان رسول الله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خرج راوتلو حين زاغت الشمس کله چې زوال د نور شو فصلى الظهر د ماسپخین منځ کو فقام على المنبر منبر ته ودرې د وروخته فذكر الساعه قیامت ذکر کو فذكر فيها امور عظامه او بیا چې کوم غټ غټ کارونه قیامت کې هونه والا وو کېدو والا وو هغه ذکر ک. او ثم قال بیا بر سر منبر وی من احب ان يسالني عن شيء فليسال. څوک چې غواړي چې زمانہ د یو شی باره کې تپوسو کی او دي کی تپوس اجازت ده. فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به. تاسو به تپوس نه کوي زمانہ د یو سیس باره کې مگر که اومو کو نو زب پاغي خبر در کوم ما دمت فی مقامی تر سوچ پدی منبر ز ولاړې مو کی تپوسونه. دا چیلنج تی وا چې ورکې نو دا چې چا سره علم وی او بور ورته حاصل وي یقین وی دا چیلنج هغه ورکې ښه. ینه زته وې څه چیلنج ورکا کنه تا نه مزه تپوسو کم کنه منکر توایو خصم توایا پوښي په خبره باندې انور پرې دی ته خلاصې د علم چیلنج ورکا د خلاصې کې به تپوسته نو کمزه نور هغه تر قیامت او هغه نور غټ غټ پختنی یا خډیر لوی خبره ده.
فاکثر الناس البکاء، نو خلق په جړا شو چې نبی له سلام چا زوره ولې دی چې داسې چیلنج ورکړي. واکثر ان یقول، او نبی له سلام ډیر زیات ویل سلو سلو وکي ته پوسونه. فقام عبد الله ابن حذافه السهمي، تیرا پاسېدو. فقال من ابي، پلار می سوق دی. فقال ابوك حذافه. ثم اکثر، بیا ډیر ک ان یقول ویل سلوني سلوني وکي ته پوسونه کنه وکي. دا اوس غپ دی چې علم ور سره نه وي اسې وږي سلوني سلوني. او ګور الفاظ د حدیث فاکثر واکثر ان یقول، ډیر زیات ویل سلو 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 وکي، چیلنج ور کوي. فبرك عمر ولا ركبته، په دې ګوډو ورته عمر فاروق صاحب راکیناست. په تحیاتو چې ناست یو دا را پاس یو دا ګوډي ولګي او دا وروچته کې سینادي ته بروک وي. په دې ګوډو ورته روچت شو. فقال رضينا بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت. دغه وخت کې نبی له سلام چپ شو. او ثم قال، بیا په اظهار د علم غیب کې وای ارزت علی الجنه والنار، ما ته جنت او جهنم دلته پیش شو. انفا اوس لګ وختي فی عرض هذا الایت، په پلنوالی د دې دیوال کې داغي صورت او تصویر ما ته پیش. فلم اراک اليوم فی الخير والشر، په خیر او شر کې داس ورځ ما بل نه ولیدلی. محبوب وای اوس دلته عبد الله ابن حذافه سهمی خو خپل کیسه پاکه کا، خو چې کور ته لاړې مور ورته سخته غوسه وه. جاهلیت په زمانه کې خو ښځو هر قسم حرکات کول، خدا نه خواسته که داسې حرکت مانه شوی وي او ته د حذافه نه وې، نو تا خو به دا مور هلته په شرمونې شرمولې وه. ستا غوندې نافرمانه زوی خو ما په دې دنیا کې نه دی کتلی، داسې پټې خبرې تپوس دی په محضر عام کې د هغه نه کولو. دا د غیب و دا پټه خبره دا د هغه نه ولې پوښتنه کوله؟ دی که د خپل پلار په ځای درته بل څوک ښودلی وي بیا به څو پوه نه شوي. قال ابن شهاب فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال قالت أم عبد الله ابن حذافة. عبد الله ابن حذافة مور لعبد الله ابن حذافة غتويل ما سمعت بابن قط وأق منك، ستانه ډیر نافرمانه زوی باندې ما د چا نه اورېدلي نه دي چې تا نه بل نافرمانه دي وي. امنت ان تكون امك قارفت بعد ما تقارف اهل الجاهليه، ته امن وي چې ستا د والدین دی هغه عمل نی شوی کوم چې د جاهلیت د زنانو نه کېدلو. خدا نه خواسته جاهلیت په زمانه کې خدا کیسه عام وي، کته سی اوریدلی د زمن د جاهلیت د جاهلانو بخپل بیبي د یو علاقې یو مشهور پهلوان ته واستول، ته دغه سره میاش دوه تیرې کو تطبیق دی هغه تا سره وکي چې حمل اولګي بیا به راولم چې دغه غوندې پهلوان زوی زما کور کې پیدا شي. دا حل او جاهلیت په زمانه کې پیګي په خبره باندې فتفزوها چې دا مور دې شرمولې وي علی اعین الناس، د ګور هغه ته مور ته بیا ګیلم رستو کړی ده چې دا دې څوک دا د غیب ته پوسونه تخکي. نو که سید الکائنات سره علم غیب نه وي دومره باریک ته پوسونه څوک کوي؟ او بیا هغه د نخې منځ ورته ولي وغه حقیقي پلارم ورته په ګوته کوي چې حذافه دی. سبحان الله. دغه روایت د سورته مائده دی د آیت 101 آیت دی، په دې تفسیر بغوی راک اول جلد صفحه 720 ته اول جلد صفحه 720 او شلمه صفحه ده، په دې کې دا روایت په سند سره وروړي ښه. او بیا و چې د امام بخاری باب التعوذ من الفتن کې راوړی دی، مسلم فضائل کې راوړی دی، باب توقیره صلی الله علیه وسلم وترک اکثار صالح اما لا ضرورت له مسلم، په دې کې دا روایت راوړی دی. دا د مسلم شریف روایت دی ښه. قرطبی په حواله د مسلم راوړي، روح المانی په حواله د مسلم راوړي، امام بغوی سند ذکر کوي. اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي يا نعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا حفص بن عمر قال اخبرنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه مدار.
سالو رسول الله خلق ته پوښتنه کول د نبی له سلام نه حتا احفوه بالمساله چې دې تنگ کو پړ سوالاتو چا ورته ویل او خمی چرته ده چا ورته سوي چا ورته سوي لکه بل روایت امام قرطبي دا بغوی روړي هم دلته کان قوم يسالون رسول الله استهزاء فيقول رجل من ابي ويقول رجل تدل ناقتي تدل ناقته اين ناقتي او خمی چرته ده نو دا آیت راغی نو انس ابن مالک وای چې نبی رسول سلام د خلکو سوالات کول تر دې چې تنګ کو فقط وبدي غسش فصعد المنبر منبر ته اوچتش فقال وخلق توي لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته لكم تاسو به زمانه د یو شی باره کې سوال نه کوئ مگر که کو زبې درته بیانوم انس ابن مالک سی وای فجعلت انظر يمينا وشمالا ما خيو غس طرف ته قتل چوز بسوک ته پوسټ را پاسي فاذا كل رجل هر سړی لا فن راسه في ثوبه خپل صادر کې دا مخرن غاړلې او يب کې جړلې چې نبی له سلام غوسه دي جړلې فاذا رجل اچانک یو سړی وو کان وو ازاله الرجال چې کله بسړو سره په جګړه شو يدعى لغير ابيه د نسبت بد پلار نه بغیر بل چاته کولیش زمړه ته خو د خپل پلار زوی نه د فلانی فقال يا رسول الله غرا پاسیدو او د الله محبوبه من ابي پلار می سوق دی قال حذافه ثم بیا می چو قتل انش عمر سے برو لګی دو فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال رسول الله مبارک علیہ السلام دغه حين کیوي ما رايت في الخير والشر كاليوم قط په خیر او شر کې د څه ورځ مانه د قتلی انی صورت لی الجنه والنار ما ته صورت پیش کړي شو د جنت او د جهنم حتا رايتهما وراء الحائط وقانا قتاده يذكر عند هذا الحديث هذه الايه دی حدیث سره بقتاده دا آیت پیش ک یا ایها الذين امنوا لا تسالوا اشياء ان تبد لكم تسؤكم قال يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت ام عبد الله ابن حذافه لعبد الله ابن حذافه ما سمعت بابن قط اق منك أأمنت أن تكون أمك قد كارفت بعد ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفزوها على أعين الناس غرويت بیا راوړې دي چې مورتي بیا رستو ګیله کړې ده دغه سید الکائنات ته دغه علم وو دغه روایت چې کوم ما د خازن او د بغوی په حواله پیش ک تفسیر روح المانی اوم جل یو کم سلوختمه صفحه 39 صفحه کې د مسلم شریف پر روایت هم دار وړې دي اوس راشي غایت د سوره آل عمران ته واپس دا غوښون کې هغه واقعیا کې مشابهت دا غي بنا باندې ما انعام ترا وستري چې خازن په دغه شان نزول سره دغه تفسیر کې بیا د آیت امر وړې دي صرف صفحه بدله ده تفسیر قرطبی سلورم جلد 230 صفحه تفسیر قرطبی سلورم جلد 230 صفحه املك وما كان الله ليطلعكم على الغيب امام ابو عبد الله قرطبي رحمت الله علیه معنی کوي وما كان الله ندی خدای تعالی ليطلعكم چتلا در کی تاسو لرا په غیب باندې یا معاشر المؤمنین اما كان الله ندی خدای تعالی ليعين لكم المنافقين چې معین کی تاسو ته منافقان حتا تعرفوهم چې تاسو پیژنئ ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنه تاسو ته بداخ کار کوي په تکلیف او مهنت سره او وقت ظهر ذلك في يوم احد کې دا ښکار شو کنه بیا فإن المنافقين تخلفوا وظهروا الشماطه منافقان رست پاتې شو او خفغان اخکارک فما كنتم تعرفون هذا الغيب دغه غیب د منافقانو په حال علم قبل هذا احد نوړان دي تاسو نه پیجندو فالآن اس قد اطلع الله محمد
خدای تعالی نبی له سلام ته خبر ورکي وصحبه دغه ملګرو ته علی ذالک پدی او بیا لاندې فرمای چې ولكن الله يجتبي خدای تعالی یختار غوړکی من رسوله د خپل رسولنا لاطلاع غیبه د پاره د خپل غیب او د اطلاع د پاره مېشا هغه څوک چې را دیوش تفسیر کبیر دریم جلد 342 صفحه تفسیر کبیر دریم جلد 242 صفحه سلور سوا 242 صفحه دیوی د دې آیت معنی دا د انه سبحانه حکما خدای تعالی چې کوم دی حکم لګولې دی بأن يظهر هذا التمييز ثم بين بیا بیان کو په دې آیت کریمه کې دا خبره چې انه لا يجوز ان يحصل ذلك التمييز چې دغه تمیز د مؤمن او د منافق درمیان کې حاصل شي هر چاته بأن يطلعكم الله ولا غيبه چې تاسو هر کس خدای تعالی په غیب خبردار کی او بیا دی وی چې نه فلان منافق او فلانه مؤمن دی او فلانه جنتی دی فلانه جهنمی دی دا څنګه کوي باری تعالی تاسو هر کس ته په حال د هر مؤمن او د منافق علم نه ورکي فإن سنت الله جاریه د الله عادت جاری دی بأن لا يطلع بأنه لا يطلع عوام الناس على غیبه د په خپل غیب باندې عوام الناس ته خبر نه ورکي بل لا سبيل لكم الى معرفه ذلك الامتياز تاسو ته د معرفت دغه امتیاز ته لار نشته مگر په امتحانات که تاسو منافق پیژنئ د جهاد حکم براولي چې کوم ریوزګیر لګي په دغه به پیژنئ چې دا منافق دی یا امتحانات وفات سره فاما معرفت ذالک هر چې معرفت دغه دی لا سبیل على سبیل الاطلاع من الغیب فهو ندغه خواص الانبیاء دی دا چې اطلاع بری تعالی ورکي په علامو سره نه علامو سره خو به تاسو مو پیژنئ د علامون او د حواسن علاوه چې په غیب ورته اطلاع ورکي په ذریعه د وحی فهو من خواص الانبیاء فلهذا قال دی وجن الله پاکم وای چې ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء ای ولکن الله یستفی من رسله من یشاء فخصهم باعلامهم ان هذا مؤمن وهذا منافق او دا احتمال لري دوی مکرخه کې به اعلان دي امام رازی وای ان يكون المعنى چې معنی داشي وما كان الله لا تعالی نه دی ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب تاسو ټول په غیب او عالم نه ګرځي من حيث يعلم الرسول دا هغه زینه چې کوم زینه رسول علم حاصلې حتی تسیر چې تاسو شي مستغینین د رسولنا الله تعالی تاسو ټول په غیب نه خبرې چې به رسول نبی پروا شي بل الله يخص من يشاء من عباده بالرساله د غیر رسالت سره باری تعالی بعض انبیا د بعض خلک خاص کوي او بیا غته اطلاع په غیب باندې ورکي په خبره باندې پوه شي نو دا خاصه د انبیا علیهم الصلاۃ والتسلیمات دیو جنا تفسیر جیلانی اول جلد 293 ختمه کې زبردست معنی کوي وما كان الله ليطلعكم على الغيب اغوی الذي هو الاطلاع على خفيات ضمائر عباده غیب نه سم مراد دي چا خبرېدل په غپټو ضمیرونو د بندګانو پاغي بری تعالی تاسو هر کس ته علم نه ور کوي خو لیکن خدای تعالی یجتبی من رسله د خپل رسولانو مختار کوي بان یوهی الیه چاغه ته وحی کوي ويلهمه ورته الهام کوي التمیز دغه تمیز په میز د استعداداتو د عبادو کې چې د ایمان استعداد څوک لري د کفر څوک لري نو انبیاء دې د پاره مختار کوي او بیا وی فآمنوا بالله تاسو ایمان په الله لري کوم الله المميز لكم اصالتن چې اصالتن تاسو ته تمیز راولي او رسوله دغه پر رسول ایمان اولري الملهمین بالتمیز بامره طبعا چاغي الهام وتکړې شوی دی په تمیز سره چاغي تمیز در تراولي دا منافق او دا مؤمن خدا طبعا دی تمیز راولي اصل ممیز اصالتن باری تعالی دی نو باغم ایمان وروړي دغه پر رسول باندې ایمان وروړي
تفسیر سراج منیر اول جلد 308 صفحه کې بیا په دې موضوع باندې ایمان افروز عبارت وروړي ښه. تفسیر السراج المنیر اول جلد صفحه 308 صفحه 308 وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله تعالی ستاسو هر کس ته اطلاع په غیب نه ور کوي. فتعرف المنافق من غیره چې تاسو په جنې منافق د غیر منافق نه قبل تمیز من الله ولكن الله لكن خدای تعالی یجتبی من رسول من یشاء فیوهی له غت وحی کوي ويخبره هغه خبري به بعض المغیبات په بعض مغیبات او ينسب له ما يدل عليها یا غت نسب کی هغه سوچ دلالت کی په دې غیب باندې فآمنوا بالله ورسوله ایمان وروړي په الله او دغه پر رسولو بصفت الاخلاص په صفت د اخلاص او یا پدې بان تعلم پوي شي یقین کوي چې ان الله وحده مطلع على الغيب خدای یوازې په غیب باندې پوي دی وتعلم دام یقین کوي چې انهم عباد د انبیاء عباد دي مجتبون برگزیده لا علمون غیب باندې علم نه لري الا ما علمهم الله مگر هغه چې خدای ورته علم ورکی ولا یقولون ودي په غیب باندې خبره نه کوي الا ما یوحى الیهم هغه چې وحی ورته کړی شي په غیب باندې کوي. پوښ په خبره باندې نه په الله ایمان ولري چې اصالتن ټول د غیب علم د سره دی. پنبیو ایمان ولري چې دی په غیب علم نه لري الا ما علمهم الله مگر هغه چې خدای ورته علم ورکی. نو ذاتی تور نه لري او عطایی تور لري. تفسیر سراج منیر دا قول کړی دی. تفسیر مظهری دویم جلد صفحه 185 تفسیر مظهری دویم جلد صفحه 150 اغم په دې آیت کریمه را لګیدلې دي ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء فیطلعه علی البعض. نبی خبر کی دلره په بعضو باندې من علوم الغیب دا علوم د غیبونه احیانا خدا کله کله دا ما دا تویلو چې دا دایمي نوي د دایمي نفي د غیر الله نه راغلی ده. علم غیب دایمي کلی استمراری ذاتی کما اطلع نبیه لک څنګه چې الله خبر ورکو خپل نبی له سلام ته علی احوال المنافقین بنور الفراسه. بیا وی چې نذیر هذه الايه د دې آیت نذیر قوله تعالی هغه قول د الله پاک دی چې شپږشتم آیت کې د 9وشتمه سفاره د سوره جن ذکر دی. عالم الغیب فلا یظهر ولا غیبه احد الا من ارتضى من رسول. او بیا په دې ځبان دی وای چې وقت ذکرنا البحث الاطلاع على علم الغیب. قاضی ثنا الله سے وای چې موږ په غیب د خبرېدو بحث دا چېړلې دی په تفسیر دا هغه آیت د سورته جن کې چې هغه تور شو بیا به غزي کې چېړو ان شاء الله چې په دې غیر الله تعالی مشتو کنيشته دي. او بیا هغه د سودی روایت هم راوړې دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وای چې ماته زمو امت په خټه کې پیښ شو په خپل صورتونو کې څنګه چې آدم علی السلام ته پیښ شو نبی منافقانو اعتراضونه شروع. تفسیر مظهری دویم جلد 125 صفحه کې هغه روایت هم راوړې دي. یو لسم آیات په اثبات د علم غیب عطایی جزئی کې د پاره د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات خصوصا زموږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاره. سورۃ رحمان او اشتمه سفاره آیت دویم سباله ان شاء الله آیتونه ختم شي غور سره به حدیث کې شروع یو ورځ دوه کې دن ان شاء الله دا مسله ختمو. سورۃ رحمان او اشتمه سفاره آیت دویم الرحمن مهربان الله علم القرآن علم د قرآن ور کړی دی خودنه د قرآنی کړی دا خلق الانسان پیدا کو دغه الله الانسان انسان لر علمه البیان وروي خودو ورته بیان. تفسیر بغوی سلورم جلد 203 صفحه تفسیر بغوی سلورم جلد 203 صفحه دوسوا دريتيا صفحة.
او چې مراد د انسان نه ویلې شوی دی چې مراد د انسان نه آدم علی السلام دی. دا قول د عبد الله بن عباس او د قتاده سیف دی. او مراد د علمه البیان نه اسماء کل شی دی. آیات مراد اغه لغات کلها دي. ځکه آدم علی السلام به وسه وجب باندې خبرې کولې چې هغه کې افضل عربي و. او بعضی وی چې مراد د انسان نه جنس انسان دی، الف لام جنسی شو. او سو کوئی هر انسان مراد دی، خو مراد د بیان نه نطق دی، کتابت دی، فهم دی، افهام دی. الله پاک ټول ته دغه ملکه ور کړی. الله دی وی چې ابن کیسان وی خلق الانسان یعنی محمد. مراد د آیت د سورۃ الرحمن نه چې خلق الانسان، الله انسان پیدا ک. اصل په الف لام کې الف لام مهدی دی، معهود انسان مراد دی، هر انسان مراد نه دی. نبی علیہ السلام مراد دی. علمه البیان ای بیان ما کان و ما یکون. ما کانم غیبی ما یکونم غیبی. او تعبیری په علمه سره وکړو چې علم ورته ورکړی د ما کان او د ما یکونو. قران نه ثابت شو لانه كان يبين عن الاولين والاخرين وعن يوم الدين. دا بغوی سلورم جلد 203 صفحه. دا واخله خدا علم د بعض ما کانو ما یکون وی د جمی نویخه. تفسیر خازن سلورم جلد 203 صفحه. تفسیر خازن سلورم جلد 203 صفحه. تفسیر خازن سلورم جلد 203 صفحه هم لیکل. دغه خبره د بغوی غوندې دم کړی دي. وقيل اراد بالانسان محمد صلی الله علیه وسلم علمه البيان یعنی بیان ما کان و ما یکون، ما یکون و ما کان، لانه صلی الله علیه وسلم ينبئ عن خبر الاولين والاخرين وعن يوم الدين. وقيل علمه بيان الاحكام من الحلال والحرام والحدود والاحكام. دغه مراد دي. تفسیر سراج منیر سلورم جلد صفحه 950. تفسیر السراج المنیر سلورم جلد صفحه 950. یوصل 950 صفحه. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس ابو قتاده حسن بصری چې مراد آدم علیه السلام دی. او مراد د علم البیان نه علم د اسماء کل شی دی، او یا علم د لغات کلها دی. او آدم علیه السلام به وسو جو باندې خبرې کولې چې افضل پکې عربي و. او بیا وی چې دا دویم روایت د ابن کیسان یوازې نه دی، او ان ابن عباس ايضا وابن کیسان. دا دویم روایت هم د عبد الله بن عباس صاحب دی او د ابن کیسان هم دی چې المراد بالانسان ها هنا محمد صلی الله علیه وسلم، والمراد من البيان الحلال والحرام والهدى من الضلال. وقيل ما كان وما يكون. دغه مراد دی. تفسیر قرطبی اول سمجل یوصل سلور درشم صفحه. تفسیر قرطبی اول سمجل صفحه یوصل سلور درشم. امام ابو عبدالله امام قرطبی رحمت الله علیه دلته فرمایي خلق الانسان. عبد الله بن عباس او قتاده او حسن بصری وی چې مراد آدم علیه السلام دی. علم البیان اسماء کل شی مراد دی، علم د لغات کلها مراد دی. او بیا سوی وان ابن عباس ایذ وابن کیسان. عبد الله بن عباس سے وہ ابن کیسان رائے دادا الانسان ها هنا یراد به محمد صلی الله علیه وسلم. او مراد د بیان نه بیان د حلال او د حرامونه او د هدایت د دولان نه. وقیل ما کان و ما یکون. دغه مراد دی. په خبره باندې پوه شئ. دا یو لسم آیاتو او 12 نمبر آیت کریمه چې دی ختمی کو کنه. سوکو